د هرې خبرې چې کوم دی هغه رښتینی نه کول ده. اشرف علي تانوي صاحب لیکي وایي که تاسو دا غواړئ ټول مې پر سکون شي وي 3 خبرې یاد ساتئ. لومړنۍ خبره دا یاده ساتئ د هېڅ چا نه دنیا کې تمه مه کوئ. هغه وایي که ستا پلار شي تمه دې مه کوه، ورور شي تمه دې مه کوه، چې ته یو سړي نه تمه نه کوې او تا سره ښه وکړي هغه شکریا پیدا کړي. خلک وایي زما خو د زړه دا توقع نه وه چې دی به داسې کوي. ډېر نر وخت وي هغه، او چې له چا نه ستا امیدونه وي او در سره ونه کړي نو دا ته بیا غوسه سره ته به غوسه کېږې، ته به بدنیته کېږې، ته به کینهګر کېږې، ته به بغض کوونکی کېږې. بیا دا دنیا کې به د هېڅ چا نه تمه نه ساتي هغه چې څوک به ماله دا وکړي، څوک به ماله دا وکړي. دویم په دنیا کې به د چا نه ګیلې نه کوې، تا ماله دا ونه کړل، تا ماله دا ونه کړل، د هېڅ چا نه ګیلې کول نه دي پکار. چا در سره وکړل جزاک الله او چا ونه کړل. درېیمه خبره په دنیا کې چېرته رښتینې مه کوه، رښتینې بلکل مه کوه. ځکه رښتینې چې کله کوې د رښتینو په وخت کې دا شیطان د 2 فریقینو په منځ کې وي. یا ساتئ کله چې رښتینې شروع شي نو شیطان دا اور ورکاوي هغه تر دې چې یو فریق راباسي په بل باندې یا بل راباسي په بل باندې. محترمو د خودکشۍ نه ځان ساتل پکار دي، ژوند سره مقابله کول پکار دي. د مسلمانانو ډېر لوی اهداف دي، لوی مقاصد دي. دنیا ته دین رسول دی، دنیا د خلکو د آینده نسل د امت په